انسان په ټیک ټاک را پاسي، یو انسان په فیسبوک را پاسي او لایو راشي د بل انسان سره یا د بل انسان تصویر لګي او دا هغه باقاعده بې عزتي کوي. او که څوک ورته وایي چې دا کار داسې نه دی، په کار دا کار غلط دی، نو هغه څه وایي وایي د معاشرې دا ګندګي به دا پسه ختموي. نو د معاشرې ګندګي په ګن ختمېږي، دا ورته دویمه ګندګي جوړوي. د دعوت او د دعوت د کار د هغې خپل اصول دي. یوه خبره د چا غلط کار د هغې د روکتام د خپل اصول دي. څوک د غلطې نه منع کول د دې خپل اصول دي، د دې خپل طریقې. دا طریقه خو نه ده چې ته وایې چې یاره پلان کې دا ډم دی، دا پلان کې ډمه ده، نو زه به ورسره لایو راشم او د هغه به څه وکړم، د هغه بې عزتي وکړم چې دا ګندګي ختمه شي. دا خو تا ګندګي سیوا کړه، پوهېږي. یو ځای کې ډیران دی، ډیران پروت دی، ته زه دا ډیران صفا کوم او په ټکټر کې او په ټرالۍ کې پسې نوره ګندګي راوړي د پاسه پې واچي. هلکه داسې کې زه دا ډیران پټوم په دې باندې، دا ډیران په دې باندې پټومه. نو آیا د دنیا یو هوښیار به دې ته هوښیارتوب وایي؟ د دنیا یو هوښیار به دې ته صفایي او پاکي وایي؟ دا ته صفایي کې په یو ډیران بل ډیران پټې، دا کومه طریقه؟ دا غلط کار. الله فمن زین له سوء عمله، یو انسان ته چې ښایسته کړی شي څه، آیا هغه سړی چې هغه ته ښایسته کړی شي خپل بد کردار بد عمل، نو آیا دا د هغه سړي په شان دی چې هغه ته خپل بد کردار بد ښکاري شي او د هغې نه توبه وباسي چې یاره دا زه چې څه کوم دا غلط دي بس؟ نو دا خو یو شان نشي کېدی. الله فرمایي فمن زین له سوء عمله فرآه حسنه، یو انسان غلط کار هم کوي او دته دا غلط کار دونه ښایسته کړی شي، دته بیا ښایسته ښکاري او صحیح ورته لګي چې دا زه ټیک کار کوم. الله فرمایي نو هېڅ څه نشته. ورپسې الله جل شانه آیت کې تذکره کوي فإن الله یضل من یشاء ویهدي من یشاء. الله فرمایي اراده کړې ده چې دا به زه ګمراه کوم، پرېږده دی نه. نو د ده د ګمراهۍ دپاره الله جل شانه هغه ټریک دا وکړو چې ده ته هغه خپل غلط عمل څه ښکاره کړو، صحیح ورته ښکاره کړو. دې اوس سمې لارې نه شي راتلی. په هغه جهالت کې الله جل شانه دې مبتلا کوم جهالت چې د خوښو الله جل شانه دې څنګه څوک د مرۍ نه ونیسي او په دغې لارې راکړي. خو ده چونکې دا جهالت او دا بېحیایي او دا غلط کردار دا خوښو، نو الله جل شانه لړه کې ښایسته کړو، ښایسته شو. نو فإن الله بشک الله جل یضل گمراه کوي من هغه څوک یشاء چې د الله خوښه شي، ویهدي او لار سموي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښه شي. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اوس په معاشره کې خو ډېر پاک او نیکان او سم خلک موجود دي، هغه په دې خفه کېږي چې دا په معاشره کې څه کېږي، دا ګندګي ولې کېږي، دا دو نمبرۍ ولې کېږي، دا ولې کېږي، دا الله فرمایي ستا ورسره څه کار؟ نه ته به دا غم نه کوې چې ولې یو انسان ګمراه شو، ولې یو انسان جهنم ته روان دی. نه په تا باندې نه پارام، بس ستا کار دا دی چې که ته د دغې ګند د ختمولو کوشش کولی سره کوشش وکړه چې ګند نه ختمېږي ته دې مکلفه نه یي. دا د نوح علیه السلام 900 کاله دعوت مونږ ته ولې مخې ته دی او د هغه سره وما آمن معه الا قلیل، لږ شان خلک ورسره ولې ایمان راوړي. دا د دې دپاره چې امت محمد ته دا خبره واضح شي. که ته د دین اسلام کار کې، د دعوت کار کې، د بېحیایۍ او عیاشۍ او ریانۍ فحاشۍ، د ګندګۍ، د دروغ او دو نمبرۍ، د خیانت، بددیانتي، د تمامو څیزونو د ختمولو دې کوشش کې، لکه په دې کې ته ناکام شو، هېڅ خبره نه، دا ناکامي نه ده، ستاسو شي دا فایده ده. ته به اوس داسې نه کوې چې ځان د نمبرۍ نیولې دا خلک خو نه کېږي، بس د دې خلکو نه وتښته یا د دې خلکو بې عزتۍ شروع کړه او یا بس داسې کار وکړه چې ځان د دې په فکر او په سوچ کې هلاک. نه پیغمبر داسې ونه کوي فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، ستا زړه د دې د وجې نه په افسوس کې نه شي